په تنهایی کې عجیبه شان آوازونه اورم په تنهایی کې عجیبه شان آوازونه اورم بیخي حیران مې کړي زه وایم که سازونه اورم خدای که مې زړه د تا نه واړوه نو به ګورې خدای که مې زړه د تا نه واړوه نو به ګورې نه به د ناز وړم او نه به مینتونه اورم خدای که مې زړه د تا نه واړوه نو به ګورې نه به د ناز وړم او نه به مینتونه اورم زه چې د څه د اورېدو حوصله نه لرم نو ستا د ژبې نه اکثر هغه لفظونه اورم د تا نه لږه بېنیازي هم په زړه لوی ظلم وي بیا ټوله شپه د خپل مظلوم زړه پر یادونه اورم د چا په ژوند کې چې د نور غوندې مثال دی زما د چا په ژوند کې چې د نور غوندې مثال لرمه زه یې د شونډو نه د ستورو تعریفونه اورم د پرهرونو نه مې اوچ پوټکې وشو کېږي زه چې د چا نه ستا په هکله خپل شعرونه اورم زه کله کله ځان په زور خفه کوم شاهده په تپوسونو چې رازونه اورم ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم غږ دا وخت تاسو اورئ د FM 89.4 او 96 د امن غږ نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه دغه پروګرام کوربه شاهد علي شاهد یم زما لخوا مینه او منې محبتونه سلامونه نیکی هیلې او احترامات باور لرم خوشاله به د ژوند په خو شیبو کې خو ساعتونو کې به او ان شاء الله چې را روان وختونه به هم خوي تاسو ته به دعا کوو چې ان شاء الله تاسو ته ژوند راتلونکي وختونه هم ښکلي حسین او بهترین وي قدرمنو بالکل دا وخت تاسو مونږه بالکل نیغ په نیغه لیدلی شئ کتلی شئ اورېدلی شئ تاسو ته دا معلومه ده چې بالکل د فیسبوک د لارې مونږ تاسو سره یو او د هغې دپاره زمونږ درک دی سنو پښتونخوا په دغه پیج باندې بالکل تاسو مونږ کتلی شئ او د نورو ملګرو سره هم ویډیو شیر کولی شئ قدرمنو بالکل دا پروګرام نن ستاسو دپاره اظهار محمود صاحب وړاندې کوي یعنې زموږ سره تکنیکي همکار اظهار محمود صاحب دی قدرمنو بالکل زه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې ناول ستاسو دپاره راوړم نن مې هم کوشش کړی دی خپله د ناول چې کومه برخه زه راوړم نو راوړې مې د نهمه برخه مې راوړې ده او دا ناول چې دی دا ابن پتومه سفرنامه ده نجیب محفوظ لیکلی دی او دغه ناول اتمه برخه ما تیر ځل ویلې و نن به نهمه وایم او د مصر تاریخ دی په مصري ژبه کې لیکلی شوی هم دی خو د دې په پښتو کې چې کومه ترجمه شوې ده نو هغه اماهین مسعود دا د سوات سره تعلق ساتي قدرمنو بالکل ما مختصرا زه تاسو ته وایم چې په اتمه برخه کې څه شوي په حلبه کې د شیخ همت د کورنۍ سره قندیل وایي چې زما اړیکې ډېرې زیاتې مضبوطې شوې او هلته چې دی نو د ده د سامیې سره واده هم وشو دی وایي چې ما هغه نه غوښتنه وکړه مطالبه مې ترې وکړه چې زه خپل کور آبادول غواړم ځکه چې زما سامیه ډېره زیاته خوښه وه هغې ته چې ما کتل د هغې حرکتونه د هغې خبرې اترې د هغې حسن که چې کوم زړه راښکونو بس هغې زما ژوند زه خپل ځان ته مایله کړی وم نو ما پر الله تعالی تکیه وکړه شیخ همت ته مو وویل چې زه خپل کور آبادول غواړم ما ته یې وویل چې ولې د وروسته څه پته ولګېده ما ورته ویل چې نه زه چې چا سره کور آبادول غواړم نو هغه ستا په کور کې ده بیا ما ته وویل چې یاره ته د هغې سره خبره وکړه ما ورته چې زه ورته نشم ویلی تاسو ورته ووایئ به هر حال دی وایي چې زما خبره ومنله شوه هغې خبره ومنله او ډېر زر واده شو بیا په دغه کوڅه کې ما ته یو کور هم په حواله شو د کرایه کور و چې ما هغې ته خپل ډولۍ یوړه او بیا د حلبه او د هیره چې کم هغه مسله وه کم جنګ نښتې و د یو بل سره هغه هم په ډېر زیات زور شور کې و چې دی وایي چې ما ته یو شپه سامیې وویل چې د دفتر نه راغله د کار نه راغله چې یاره هغه جنګ حلبه وګټه
او مونږ ته بری ترلاسه شو. د هیرا پوچ چې دنه هغه د حلبه پوچ ته تسلیم شو او د هغه باچا چې کوم دنه هغه خودکشي وکړه د هیرا باچا. وی ما وویل چیرې د دې نه پس به د جنگ سه حالات وینو وی چیرې بالکل نور خبره ترم داسې روانې وي چیرې د امان او د جنگ ترمنځ سم معاهده شوی وي. پاره کې بیا مسلې دا شو چې خلکو دا ویل چې موږ د معاهده دي ختم شي د حلبه او د امان ترمنځ سکویانو او دی ویل چې را پدې باندې فیصله شوی و چې را دا به زمونږم وي او دا به تاسو هم وي. خو بیا چې کله دی وی چې دا به داغې نه دا به صرف زمونږ په ملکیت کې برازي نو دی وی چې بیا خپه شوم. به هر حال دغه د جنگ ستونزې دغه نه ختمې دي د یو بل جنگ خبره طریقې دي ځکه چې خلکو بیا دا غوښتنه کوله چې د امان سره د چدنو هغه ته ویل شي چې دې کویانو سره بس تاسو تعلق ني په کوم باندې چې تنازع او کوم باندې چې مونږ موعده کړو. به هر حال هم هغه شو دی وای چې بیا دا سی و چې په زما بچیو شو مصطفی حامد او شام دا زما درې زامنو او سلورم ماشوم زما راته چې بیا ما د بهر تلو په سلو کړ خدا هغه تلو نه مخ کې ما چې دنو ما ته شیخ حماد وی چیرته د چا سره دلته شریک کاروبار شروع ک پیسې د سره ډیری دي. ما چې دنو د جواهراتو د سرو زرو د کم چې د هيري میری دي د دې دکانونو کې مې چې دنو د دې یو دکان مې په شریکه چا سره شروع ک. ما سره دوه کسانو هغه سایانو زه په دکان کې وزل ناستو موي او دا څه شو چې اوروسه مې ولید د یا چا سره و او مختصر لپاس یا چولې او دا غي ځواني نه هغه شان نه پاتې شوی. خو خایس بیا هم زړه راخونو ما طرف ته چې مخ راواړو ما ته ډېر په حیرانتیا کتل او سترګې مخامخ شوي. هغه هم په خپل سوچ کې ورکه شو زم په خپل سوچ کې روښ شم. دواړو خپل تیر ژوند یادونه راوړاندې شو. زه ورغلم او موږ دواړو په یو وخت د حیرانتیا نه راووتو. ما سره مصافحه وکړه لاس مې ملاو کړ خبرې مې سره وکړې بیا مې ته پوښتنه وکړه ما ته مچیرته په حلبه کې اوسې ما ته ویل چې او زدلته ما بیا ما ته چې ما ته د واده ته پوښتنه کوي چې او زما واده شوی دی د بود مد د مذهب یو سړي سره مې واده شوی دی او دا غي دین ته مولیدلې ما او مونږ چې دنو جبل تروان یو بیا چې واپس راشو بیا به دا غي وطن ته زما هندستان ته به دا غ سره زما ما ته چې د واده نه مخ کې جون څنګه وې چې مشکلو خدا خو وختونه ورپسیو ما مرته چې ما واده کړی دی ستا انتظار مې ډیرو کو ته په لاس را نغلی ډیر کوشش مې در پسې وکړ خو را پیدا مې نکړې شوې نو بس مام چې دنو واده وکړ خپل کیسه مې ورته ټوله وکړه. بیا دی وای چې ما ته خزم وای چې لاړ کته خپل سفر د جاري ساتینو لاړ شه زه بچ دینو دلته یم انتظار وکوم استا ته چې کله واپس راشي نو مې مورته چې زه واپس راشم زه خپل وطن ته وای چې یار زبم د سره لاړ شم تاسو وطن به وینو او بیا به البته راځو. په دې ډېر خوشاله شوم او ما چې دنو د تلو اراده وکړه ما سلورم ماشوم لا پلارو چې زه د قافلې سره روان شوم او سو اپته مزل چې مونږ وکنو مونږه ورسېدو امان وطن ته. بیا مونږ چې دنو په لار چې کوم مشکلات او کوم غونډې وي کوم صحراګانې وي مسلسل لکه هغه سفر موک لکه د نورو سفرونو په شاندا سفرم د زیتونو ډکو د ګرمه د اثراتو ډکو. بیا به هر حال دی چې مونږ الته ورسېدو نو د الته د په دروازه چې د خار نه وتو نلته مشر راغی دغه کې چې کوم ولاړی هغه سلام واچو وې چیرې تاسو ته امان وطن په خیرالي وای چې دا د امن وطن دی د امان چې دینو دا د امان وطن دارالخلافت دا خار او بیا سیلګری چې دینو تجارت والو ته کم چې د تجارت خلکو هغه سره کس کا هغه د تجارت زینو ته لګل چې داګه د لپاره کم زیو د سیلګرو د لپاره چې کم زیو نو هغه هلته لګل زی ما سره یو کس کا یو زیته ورسولم یو ډېر خولي محل چې پاغه کې پوجان ولاړو ورننه وته ما یو کس ناستو دوه کسان یو افسر ناستو میستو دوه کسان ته یو خپل خو ولاړو دوه محافظان ما نه تاسو کو چې ستانوم سره دیوتا سره سمره پیسې دي تر دې ځای پورې چې د نو ما د ناول اتمه برخه ویلې او د ناول نه هم برخه ته زما د ابن پتومه سفرنامه نه هم ټوک د نور پښتنو په باره کې ورته ما د خپل ټولو سفرونو او د وطن ته دراتللو په مقصد پوره صحیح حال وي. هغه ماته په جواب کې وې زبتا د حلبه شهري وګڼم دا هغه ځای به دی وګڼم ځکه چې تال ته کاروبارم شروع کړی دی اول ته د کور مباد کړی دی
ما ته د هغه په خبره څه اعتراض نه و. هغه بیا وویل زه به تا ته دلته د 10 ورځو دپاره د اوسېدو اجازه درکم ځکه چې د یو سیلګري دپاره 10 ورځې ډېر شي دي. ما ترې تپوس وکړو که چېرته دا ځای زما خوښ شو زه دلته اوسېدل غواړم نو بیا به زه کومه لاره اختیاروم، زما دپاره به څه پکاري چې زه دلته خپل ایسارېدل زه ځان دلته د ایسارېدو جوګه کړم او زه دلته پاتې شم. نو هغه ما ته په جواب کې و چې په داسې صورت کې به ته موږ ته یو درخواست ولیکې او راوړاندې به یې کې، مونږ به یې وګورو د هغې نه پس بیا زمونږ خوښه ده که مونږ دله قبول کوو که رد هم کدله دغه اختیار زمونږ په لاس کې دی. ما خپل حیرت د هغه نه پټو ساته او د سر په خوځولو مې د هغه خبره تسلیم کړه. بیا هغه ما ته وویل مونږ به د تا سره داسې یو کس مقرر کړو ستا دپاره چې هغه به تا سره هر وخت موجود وي. ما ورته وویل هغه ته دا اختیار ما ته شته چې زه د دې فیصلې نه انکار وکړم یا یې قبوله کړم، په خپله خوښه دلته زه څه کولی شم. هغه وویل دا یو داسې عمل دی چې د خارجیانو د ښې دپاره په عمل درآمد کولی شي. د هغه د لاسونو د پړکا په جواب کې د 80 کالو په عمر کې یو چیت سړی هغه لاسونه وپړکول. د لاسونه پړکول داسې وو لکه چې څنګه ټلی دلته وهلي کېږي. دغه لاسونو پړکېدو سره یو چیت سړی کوټې ته راننوته او د دې د پړکېدو سره دې کمرې ته چې دغه سړی کم ولاړو راننوته هغه سپینه جوبه په غاړه کړې وه، سینډل یې په خپو او د کاټن یا د لیلن سپینه ټوپۍ په سر کړې وه. دغه کم افسر چې زما نه پوښتنې وکړې زما په باره کې هغه ته وویل دا قندیل محمد العنابي دی. هغه ما طرف ته سر راتاو که او راته وویل دا پیلوکا دی، د خارجیانو د مرکز نماینده او ستا لارښود دی، دی به تا سره هر وخت وي. مونږ د مرکز نه رخصت کړی شو او پیلوکا په ما پسې لکه زما د سوري په شان شاته شاته را روانو. ما سوچ کولو چې د ده په موجودګۍ کې زما نه د مهمجویۍ او آزاد خیالۍ ټول روح ولوټلی شو. هغه خپل قدمونه ګړندي کړه او ځان یې زما سره یو ځای کړو. مونږ په ډوبه تیاره کې نور هم ډوب شو. د ستورو په رڼا کې او ځای په ځای د ولاړو محافظینو د مشالونو په رڼا کې چې د هغې نه مشالونو نه کومې رڼاګانې ختې نو مونږ په هغې کې خپله لاره معلومه کړله. مونږ د خارجیانو دپاره جوړ مرکز ته روان وو. په لاره لاره چې هغه کمې خبرې کولې نو ما ته اندازه لګېده چې د ده لهجه سخته ده. د یو چوک نه چې مونږ وړاندې تیر شو نو د مشالونو په رڼا کې مرکز راښکاره شو. دا مرکز په لویوالي کې او د سنگار په حالاتو کې د حلبه د مرکز نه په هیڅ شان کم نه و. او تر څو پورې چې زما د کوټې تعلق و ماله چې کومه کوټه را کړې وه نو دا ساده او وړه کوټه وه خو د سهولت ټول څیزونه پکې موجود وو. د صفایۍ سوترۍ هم پوره خیال ساتلی شوی و. په کوټه کې زما نظر په 2 کټونو چې څنګ په څنګ لګېدلي وو نو په هغې زما نظر پرېوته. ما په حیرت تپوس وکړ چې دا بل کټ د څه په غرض پروت دی. پیلوکا په اطمینان جواب راکړه دا زما دپاره دی. ما ته تپوس وکړ ته به هم دلته زما سره په دې کوټه کې یو ځای پاتې کېږي؟ خبره مې په جارحانه انداز کې وکړه. ما ته د خپل تشویش ته پټولو کوشش ونه کړ. هغه وویل ظاهره ده د 2 کټونو د ایښودو ضرورت دلته څه دی خو بس دا یو کوټه زموږ د دواړو دپاره ده که نه؟ ما هغه له جواب ورکړ خو زه په دې چې هغه له مې دا جواب ورکړ چې خو نه زه په دې کوټه کې یوازې اوسېدل غواړم. هغه د مخکې په شان په اطمینان وویل خو د دې وطن نظام هم دغسې دی. ما شکایت وکړ نو دا خو داسې ده چې بغیر د غسل خانې څخه به زه هېڅ د ازادۍ خوند پورته نه کړم. هغه په سرمهرۍ سره وویل هلته هم نه ته په خود کې خو یې که نه؟ مونږ له نه ښایي چې په فضول خبرو کې وخت ضایع کړو. هغه ووی. ما په غصه جواب ورکړ بیا خو زما دپاره غوره دا ده چې زه ستاسو د وطن نوم هوس په دې سات لاړ شم. هغه ما ته وویل ټیک ته خو د 10 ورځو نه وړاندې به ته کاروان ونه عمومي. هغه د شپې جامې واغوستې او کټ ته په خطو کې ما ته وویل دلته هر څه نوي او ستا دپاره ناشنا دي. په دې وجه تا ته زما مشوره دا ده چې د خپلو خرابو عادتونو نه ځان بېغمه کړه. زه د یو داسې حقیقتونو سره مخ وم چې د هغې په تسلیم کې یعنې د هغې په منلو کې ما
تور او ډالو غورځول. ما هم د شپې جامې واغوستې او کټ ته وختمه، خو دومره ډېر خفه او پریشانه ومه چې تر ډېره وخته پورې زما د سترګو نه خوب تللی او خوب نه راته. خو د سفر اثر هم زما په وجود باندې و، ستړیا را باندې غالبه وه او پته راته ونه لګېده چې څه وخت مې سترګې پټې شوې. سهار له خوبه چې بیدار شوم نو هم مې ستړیا محسوسوله، خو ما په مخ اطمینان او تسلي را خوره کړه او داسې مې محسوسوله لکه ما چې د حالاتو سره موافقت اختیار کړی وي. پیلوکا زما سره د ناشتې غټې کوټې ته ورننوته. مونږ دواړه یو میز ته کېناستو او مونږ دواړو ته مخې ته په ناشته کې پی، کیکونه او شنې میوې دا کېښودلې شوې. خوراک هم ذایقه دارو او هم په مقدار زیاتو. ما هر څه ښه په مینه وخوړل بغیر د شرابو نه. د شرابو یو ورکوټي ګیلاس هم په ناشته کې پروت چې ما ورته ګوتې هم ورنوړې. خو پیلوکا راته وویل چې شراب دلته د هر خوراک مهمه برخه ده. ما ورته په جواب کې وویل خو زه ورته ضرورت نه لرم. هغه په خپل مخصوص اطمینان ووی زه داسې ډېر مسلمانان پیژنم چې هغوی یې عادتاً د ضرورت په وخت استعمالوي. چې زه مسکی شم او په خبله مې ولا څه تبصره ونه کړه نو ما نه یې تپوس وکړ ستاسو خدای واقع ده چې د شرابو په نه څښلو په نه څښلو غم غرض لري؟ چې زما په مخ یې د بدلون آثار ولیدل نو په مسکا یې وویل زه ستا نه بخښنه غواړم. کله چې مونږ دواړه د ړومبي تفریحي مقام د لیدلو په غرض د سرې نه ووتو نو چار چاپېره مې نظر وځغلوه. بیا زما نظر د یوې ناګهاني یارې نه ډک شو. د خالد پور میدان نه زما یاره پیدا شوه. چوک او د چوک نه ټول وتلې سړکونه او لارې کوڅې بیخي خاموش او د خلکو نه خالي پرتې وې. دا یوه داسې مړه خاریه ښکارېدله لکه چې خلکو ترې نه کوچ کړي وي او د خپلو تلو نه پس یې دا ښار وران ویجاړ پرېښي وي. بې حده زیات ښکلي عمارتونه، پاک سوتره صفا سوتره سړکونه او لارې کوڅې، دنګې ګورې ونې، خو د ژوند د رمق او رونق نه بیخي خالي پرتې وي. ما په پریشانۍ پیلوکا ته وکتل او تپوس مې وکړ خلک چېرته دي یار دلته خلک چېرته دي؟ هغه وویل ټول ښځې او نر د کار په ځایونو کې دي. دې ټیم کې چې هغه په کم اطمینان ما ته خبره کوله نو ما ته پې غوسه راغله. ما ته په ډېر حیرت تپوس وکړ آیا دلته داسې خلک شته چې هغه کار نه کوي؟ ما ته وویل عمر خوړلي خلک او ماشومان دا به په پارکونو کې ووینې مخې له به راشي. بیا ته ما تپوس وکړ او بېروزګاره خلک دلته هم شته؟ ما ته وویل دلته بېروزګاره خلک نشته، دلته ټول خلک کارونه کوي که ښځې دي او که نر دي. زما یقین نه راته. ما وویل حلبه خو هر وخت په سړکونو باندې دومره خلک لري چې بالکل د ګرم جوشۍ نه خوټ کېږي، خلک پکې نه ځایږي راغونځېږي ته خلک د یو طرف او بل طرف نه. هغه لږ ساعت خاموش او د لږې خاموشۍ نه پس مسکی شو او ما ته یې وویل زموږ نظام د نورو نظامونو سره سمې نه خوري. دلته بېروزګاري نشته. هر چا ته تربیت ورکولی کېږي او د تربیت نه پس بیا روزګار ورکړی کېږي. دلته د روزګاره څوک نه پاتې کېږي. هر چا ته د خپل کار مناسب معاوضه ورکړی کېږي شي او دلته غریب او مالدار نشته. دلته انصاف دی. ټول خلک یو شان ژوند تېروي. د دې ځای د انصاف د حاصلولو کوششونه که نور هېوادونه وکړي نو د ذرې په مقدار یې هم نشي حاصلولی. دا دلته چې کوم انصاف دی. مونږ چې دغه خالي سړکونو باندې سفر کوو نو هغه عمارتونو ته ګوته ونیوله او یې ویل ته دې ودانو ته وګوره که نه تا ته به په دې ټولو ودانو کې ښکاره مشابهت څرګند شي. دلته نه ماړی شته او نه کچه کچه کورونه شته او نه داسې عمارتونه شته چې یو لوی وي او بل وړوکي وي. د خلکو په حجرت او په معایزه کې هم لږ فرق دی. ټول یو شان دي. مساوات د خلکو یو شان دی. یو بل سره برابر دي. ما سیوا د هغه خلکو نه چې د چا کار چې د نور خلکو نه لږ په فرق وي.
ټولو ته دومره مناسبه معاوضه ملاویږي چې هغوی پې باعزته وخت تېر کړي، لکه رهایش، تعلیم، جامه پیزار، خوراک څښاک او کلتوري هلې ځلې. د هغه خبرو په ما ساډوبې راوسته، ځکه چې د هغه کمې خبرې وې نو ټولې زما د یقین نه بهر وې، او ما ورته د مروت په لحاظ او د مصلحت په لحاظ ها او نه او کول. البته ما په سړک په سفر د عمارتونو د لیدلو نه ډېر زیات خوند واخیسته. چې دغه ودانو ته مې کتل نو د حلبه د ودانونو دا په هیڅ شان هم کمې نه وي. پیلوکا زه یو لوی پارک ته بوتلم او دې پارک ته په یو لوی سیند باندې یو پل و، په هغې باندې ورته لاره تړلې وه. دغه پل باندې به دغه پارک ته وړېدې. ما د دې نه وړاندې دومره لوی پارک نه و لیدلی او دا مې په ړومبي ځل ولیدو. نه مې دومره په لویه پیمانه ونې بوټي او نه دومره ډېر ګلونه لیدلي وو. ما ته پیلوکا وویل دا پارک د هغه خلکو دپاره دی چې هغوی عمرونه خوړلي دي، بوډاګان دي او یا ماشومان دي او هیڅ د کار کولو جوګه نه دي. هغه خلک په دې پارک کې وي. ما نر او ښځې ټولو لیدل چې په پارک کې ګرځېدل. څوک په ورزشونو کې مبتلا وو، څوک په خبرو اترو کې مبتلا وو، څوک په سندرو کې مبتلا وو، چا سندرې ویلې. پیلوکا ما ته په فخر او اطمینان سره وویل په هره لویه ښاریه کې دغسې یو لوی پارک شتون لري د دې وطن. ما دا بیخي یو غوره نظام وګڼه د هغه نورو هیوادونو په نسبت کومو ته چې زه تللی وم او ما په هغې کې داسې نظام نه و لیدلی. نو د دې وطن نظام راته د هغې نه ډېر ښه ښکاره شو. په دې دلته چې د دې پارک دا کوم نظام و، دلته د 80 کالو عمر نه د زیات عمر خلک په بېشمېره انداز یعنې په بېشمېره تعداد کې مې ولیدل. د هغې موجودګۍ زه هم حیران کړم. زه حیران شوم خو زما حیراني چې ده نو دا د پیلوکا نه پټه نه شوه. پیلوکا وویل چې زمونږ خوراک چې دی نو دا داسې دی چې په هغې کې زیات بنیادي غذایي طاقتونه دي. که ته د دې خلکو صحتونو ته وګورې نو ته به د هغې نه اندازه لګي. مونږ داسې غیر ضروري بازاري خوراکونه هم ډېر نه کوو. او بله دا ده چې د کار په وخت کې داسې لږ وخت لوبو ته هم وباسو د کار نه بغیر. لکه کومه خبره چې زما دپاره د زیاتې دلچسپۍ باعث وه نو هغه یو نوې واده کړې جوړه وه، یعنې یو 2 کسانو چې هغوی خپل نوې واده نمانځه. د 80 کالو عمر نه په زیات عمر کې یو کونډ د خپل عمر برابر ښځې سره واده کړی و. دواړه د یو تالاو په ژۍ باندې ناست وو په غاړه او خپې یې د تالاو په اوبو کې ړکولې. د تالاو اوبه د خواوشا ولاړو اونو او د بوټو په دغه کوم ګیر چاپېره چې ته ونې او بوټي ولاړو نو د هغې د پاڼو په شان شنې ښکارېدې د تالاو اوبه. ما د پارک په لیدلو تر ډېر وخته پورې د خلکو د لیدلو نه خوند اخیسته چې ناڅاپه ما ته پیلوکا وویل دلته نه به اوس ځو. اوس درته د ماشومانو دپاره چې کم پارک جوړ شوی دی چې هغې ته لاړ شو چې هغه درته وښایم. د دې بوډاګانو د پارک نه د مشرانو د پارک نه د ماشومانو پارک جدا و او هغه دومره لوی میدان کې جوړو چې یو وړه ښاریه پې جوړېدی شوه او رانږدې شوه. چې مونږ نږدې ورغلو نو لا پوره نه ور نږدې شوي چې د لرې نه د وړو ماشومانو اوازونه مونږ واورېدله. دا یو ډېر لوی پارک و چې د هر قسم ماشومان د هر قسم د عمر ماشومانو نه ډک و او بې شمېره خلک و. د مطالعې او زده کړې دپاره پکې لوی لوی مکتبونه هم وو او د ماشومانو د تعلیم او تربیت دپاره پکې بې شمېره ښځینه او نارینه استادان او استادانې هم وي. ما د پیلوکا نه تپوس وکړ دا ځایونه د تفریح دپاره دي که نه د زده کړې دپاره دي. هغه ما ته وویل د دواړو دپاره. دلته زده کړې هم کېږي او تفریح هم کېږي. دلته چې کم ماشوم کم کار ته لیوالتیا لري نو د هغه د صلاحیت مطابق هغه ته لارښودنه کېږي. بیا چې کم استادان دي یا استادانې دي نو هغه د هغوی د
دواړو یعنې د دغه ماشومان د مور پلار په شکل کې د هغوی نعم البدل وګرځي، ځکه چې مور پلار یې کارونه کوي نو دغه استادان او استادانې ولا د مور پلار درجه ورکوي. خو ما ورته وویل د پلار او د مور د شفیقې مینې نعم البدل نشته. هغه ما ته وویل دا پخوانۍ خبرې دي مړه، هسې دوړې دي، هسې خبرې دي چې دلته د عمال په وطن کې پې څوک یقین نه لري په دې خبرو. د سهار لنډ تنګ وخت مونږ د دې دوو پارکونو په لیدلو کې تیر کړ او نوې ځایونو ته د تلو موکه راته پکې په لاس رانغله. په سره کې مونږ د ماسپښین ډوډۍ وخوړه چې پکې سره کړې غوښه، ګوپي، مڼې او ډوډۍ وي. د ماښام د راتلو نه وړاندې یعنې ماښام لا نه و راغلی، د هغې نه مخکې پیلوکا زه یو لوی چوک ته بوتلم او هلته کې د یوې غټې ونې د لاندې مونږ ودرېدو. ما ته پیلوکا وویل دا اوس ټیم دی چې ته د امان خلک ووینې. دې چوک ته 4 لارې راغلی وې چې کله ماښام نور په پرېوتو شو نو د انساني حیات لومبنۍ اولنۍ نښې ښکاره شوې. دا لکه چې د قیامت ګړی وه. एकदम ټول لارې وکوسې د نر او ښځو د نه ختمېدونکو خلکو نه ډکې شوې، لکه ځمکې چې خپل لړمون څیرلي وي او ډلې ډلې خلک ترې نه راوتلي وي. ټولو ساده او یو رنګ جامې اغوستې وي لکه د فوج د لړۍ یوه برخه چې وي. او دغه وخت دغه ټول خلک د خپلو کارونو نه راچوټي شوي وو او د خپلو کورونو په طرف په ګړندو قدمونو روان وو. په کومو ګړندو قدمونو چې دی خپلو کورونو ته روان وو نو زه ورته حیران پاتې شوم. ما سیوا د غلو خبرو نه د خلکو د خولې نه چا په اوچته واس خبره نه اورېده. ټول د سړک په یوه غاړه روان وو او د سړک مخالف اړخ یې د راتلونکو خلکو دپاره پرېښی و. د ټولو خلکو په مخونو د ستړیا احساس خور و، ستړیا پې ښکارېده، نه څه شور و، نه څه غلبله او نه څه خوشحالي ښکارېده. ما چې د دې خلکو مخونو ته وکتله نو زما اندروني احساسات یې د پریشانۍ نه ډک شو د دوی دپاره. اول مرحله خو داسې وه چې خلک ورو ورو زیاتېدل او چې کله ګڼه انتها ته ورسېده نو بیا ورو ورو په کمېدو شو، تر دې پورې چې ټول سړکونه او میدانونه د تیارې د لګېدو سره خالی شو. ما د پیلوکا نه تپوس وکړ دا ټول خلک چېرته لاړل؟ هغه وویل ظاهره ده چېرته لاړل، خپلو کورونو ته لاړل که نه، نور چېرته لاړل؟ ما ته تپوس وکړ نو د خپلو کورونو نه به دوی بیا ماسخوتن راوځي بازارونو ته د سیل سپاټې دپاره یا د سیزینو اغوستو دپاره؟ ما ته یې وویل نه، تر سهاره پورې به دوی په خپلو کورونو کې وي، په خپلو کورونو کې به وي، او تر څو پورې چې د تفریحي مقاماتو تعلق دی نو د هغې رونق چې دی هغه د چوټۍ د ورځې سره تعلق ساتي. ما تپوس وکړ د دې مطلب دا دی چې مونږ به د شپې نه روځو، په سره کې به یو؟ هغه ووی او کوم چې د خارجیانو دپاره جوړ مرکز دی هم په هغې کې به یو. هلته د شرابو نه واخلې تر د ګډه او د موسیقۍ پورې ټول د تفریح سامان موجود دی. مونږ شپه په مرکز کې تیره کړه، اگر چې ما په نوې ډول د ګډاګانو، سندرې او د موسیقۍ محفلونه ولیدل، خو بنیادي طور څه چې ما د حلبه په وطن کې لیدلی وو نو د هغې نه ډېر مختلف نه وو. په سبا له مونږه کارخانې، د تجارت مرکزونه، د دوایانو، علم او دانش مرکزونه ولیدل. دا په حقیقت کې د حلبه د مرکزونو نه په هیڅ جوړ کم نه وو. که یو طرف ته ما کتل نو دا بالکل زما د داد مستحق وګرځېدل، خو بل طرف ته دا زما د وطن دارالسلام، هلته چې زمونږ د وطن د دارالسلام تهذیب او کم ښایستونه وو. ما چې څومره یقین لره نو هغه یقین یې ماله تس نس که. د دې باوجود د دې د خلکو په مخونو خور خفګان، د دوی سختې او کنګل شوې رویې په ما سیادلي راوسته. هم دغه خصلتونه لکه پیلوکا چې زما سره په زور ملګري شوي وو. مونږ د یوې داسې مقدسې کلا لیدو ته لاړو چې دیوالونه یې په سندرو او په انځورونو باندې ښایسته شوي وو. پیلوکا ما ته وویل دا هغه کلا ده
چرته چې اخیری جنگ شوی وو او په کم جنگ کې چې ظالم او جابر باچا ماته خوړلې وو. بیا یې زه د هغې نه پس چې دی نو یوې لوی عبادتخانې ته بوتلم او ویې ویل دا یو داسې تاریخي ځای دی چې دلته د عوامو په دشمنانو مقدمې چلولې او هغوی ته د مرګ سزاګانې اورولې وې. ما ترې تپوس وکړه چې ستا د عوامو د دشمن نه کم خلک مراد دي؟ پیلوکا ما ته په جواب کې وویل جاګیرداران، کارخانه‌دار او جابر پیروکار. دا ریاست د یو ډېرې اوږدې او خونړۍ خانه جنګۍ نه پس په وجود کې راغلی دی. ما ته دغه وخت د خپل استاد شیخ مغاغ الجبیلي خبره را یاده شوه چې ویلي یې وو د امان په وطن کې ما د خانه جنګۍ په وجه خپل سفر جاري ونه ساتلی شو. او د دې تصور سره ما ته د هیرا خونړۍ جنګ هم را یاد شو. خو ما فکر کوو چې مونږ په خپله اسلامي ځمکه باندې چې کم دریا شوي جنګونه دي نو هغه د دې نه کم خونړي دي، هغه هم د دې نه کم نه دي. بیا مې دا سوچ هم کوو چې آیا د جبل ځمکه چې ده هغه به یو حقیقي کاملتوب ته رسېدلی وي او که نه هغه به هم داسې وي. پیلوکا ما ته وویل ته خواهش لري چې د بیګانې شپې په شان نننۍ شپه بیا په تفریح کې تېره کړې؟ ما د خاموشۍ په ژبه هغه ته وویل چې نه، ذهني ته ورنه یم تیار. هغه وویل سبا به دا ریاست چې دی نو دا به د تاریخي فتح ورځ نمانځي. مونږ ډوډۍ وخوړله او بیا د میلمنو دپاره په جوړ شوي لوی تالاو کې کېناستو او د ګرمۍ د موسم د تازه بادونو نه مو خوندونه اخیستلو. ما پیلوکا ته وویل څنګه چې تا ته معلومه ده زما حیثیت د یو سیلګري دی. زه او بیا زمونږ په وطن کې دا دستور دی چې سیلګري څه لیدلي او کتلي وي د خلکو سره کم ملاقاتونه شوي وي نو هغه ټول قلم بند کوي. د دې مقصد دپاره ما ته پوره معلومات پکار دي کم چې صرف د تاریخي مقاماتو په لیدلو نه حل کېږي. ما چې خبره کوله نو پیلوکا زما خبرې ته په غور غوږ نیولی و. ما وویل زه خواهش لرم چې د یو پوهه او اختیارمن سړي سره لیده کاته وکړم چې د هغه نه زه ډېر معلومات ترلاسه کړم. آیا ته ما دپاره داسې کولی شي چې ته د چا داسې سړي سره زما ملاقات وکړې چې دا ټول معلومات ما ته راکړي؟ هغه ما ته وویل د پوهې او د واک خاوندان د خپلو کارونو نه اوزګارتیا نه لري. هغوی خو ټول اوزګار نه دي، هغوی خو ټول په خپلو کارونو کې لګیا دي. خو کومو معلوماتو ته چې ته اړتیا لرې نو هغه درته زه درکولی شم. ما خپله پریشاني ختمه کړه او پریکړه مې وکړه چې په دې معامله کې هم د پیلوکا سره خبرې وکړم. ما وویل زه غواړم چې ستاسو د سیاسي نظام په هکله ځان پوه کړم. ستاسو ریاست په کم قانون عمل کوي؟ دلته څه قانون دی؟ هغه ما له ډېر په اسانتیا سره جواب راکړ مونږ یو داسې مشر لرو چې هغه ټولو خلکو انتخاب کړی دی. د اشرافیه یو ورکوټې ډله چا چې په انقلاب کې مهم کردار ادا کړی و هغوی په ګډ د یو مشر انتخاب کوي. په دې ډله کې صنعتکاران، تاجران، پوهان، دانشوران او د کروندې خلک شامل دي. د دوی ټول ولس په خوښه یو مشر وټاکلی شي د عمر د څه وخت لپاره، خو که کله دغه مشر خپلې ذمهوارۍ بیا نشي ترسره کولی نو هم دغه ډله د خپلو ذمهوارونو خارجه کړي. د پیلوکا خبره ما ته په دارالسلام کې خلافت را یاد کړ او د خلافت سره د تړلي تاریخ خونړي او المناک واقعیات یې هم را یاد کړه. ما ورته وویل دلته د مشر چې کوم وي نو د هغه چې کوم اختیارات دي په هغې راته رڼا واچوه. هغه ما ته وویل مشر چې دلته څومره طبقې دي څومره ادارې دي د هغې ټولو مشر دی او دلته په دې وطن کې چې څومره مشران دي نو هغه مشر د ټولو مشرانو مشر دی او ټول خلک یې نوکران دي. هر څوک په خپل شوبه کې کار کوي او د ولس د مشر او په یو جاروکخ کې په دې کې هیڅ فرق هم نشته. ما تپوس وکړه هغه چې کومې ذمهوارۍ سر ته رسوي په هغې کې د هغه مدد څوک نه کوي د هغه مشر؟
ما ته پیلوکا وویل د هغه مشیران او هغه اشرافیه د هغه ټول مدد کوي چې د منتخب کړی دی. خو د فیصله چې ده نو دا اخري فیصله وي. په دې وجه مونږ ټول د فیصلې په وخت کې د افراطفری په وخت کې د انتشار سره تعلق نه ساتو. مونږ د دغه په خبره بس عمل کوو ځکه چې دې په مونږ کې چې کم مشر نه هغه د ټولو نه یو خيار یو د هغه فیصله بس فیصله ای د هغې نه څوک مخ نه اړوي. ما تپوس وکړو تاسو عبادت د څه کوئ؟ تاسو چې عبادت کله کوئ نو ستاسو رب څه دی؟ تاسو ما ته د خپل خدای په حواله ووایه. پیلوکا ما ته وویل مونږ د ځمکې عبادت کوو او د ځمکې عبادت مونږ ځکه کوو دا ځمکه د عبادت لایقه ځکه ده چې د انسان تخلیق هم د ځمکې کړی دی. یعنی انسان د دې خاورې نه پیدا دی، د ځمکې پیدا کړی دی. او دا ځمکه چې ده نو دا ځمکه د خپل خاورې نه د دې انسان دپاره د خوراک څښاک ټول شیان او ټول ضرورتونه پوره کوي. هغه که اوبه دي، که میوې دي، که څه هم دي نو د دې ځمکې نه پوره کېږي. ما په حیرانتیا تپوس وکړو ځمکه؟ هغه وویل دا خو د حیرانتیا خبره نه ده، دا ځمکه په هر څه پوره ده. او بیا هغه په فخر سره دا خبره وکړه زمونږ ځمکه یوازینۍ ځمکه ده چې د جدا جدا عقایدو او د توهماتو نه خالی ده. ما په زړه کې د خپل الله نه بخښنه وغوښته او مې ویل چې دا لا کومې نمونه د کفر ډکې خبرې اورم دلته زه. د دې هېواد امارتونو ته، د دې هېواد خلکو ته، د دې هېواد خلکو ته چې کتل مې نو یو طرف ته زه دې له په داد ورکولو مجبوره شوم، خو بل طرف ته چې ما د دې خلکو د عباداتو خبره واورېده او د دې د عقیدې خبره ما واورېده نو د دې خلکو نه زما کرکه او نفرت هم د دې وطن، د دې خاورې او د دې خلکو نه هم پیدا شو. خو زه یوې خبرې ډېر زیات خفه کړم او هغه دا خبره ده، کومې خبرې چې زه خفه کړم چې زمونږ په وطن دارالسلام کې هلته هم د یو سپېڅلي اسلام، هلته کې هم د یو سپېڅلي دین اسلام بې توقیري او سپکاوي و. چا پوره قدر نه کوه د اسلام. چې زمونږ د مصر د دارالسلام باچا چې کوم نو هغه هم د امان د باچا نه په ظلم او بربریت کې بالکل په ظلم کې د ذرې برابر هم کم نه و. زمونږ باچا چې دی نو هغه د بدعنوانۍ او د فساد مختلف ډولونه په ډاګه کوي او څو پورې چې د خلکو تعلق دی نو هغوی د جهالت، غربت او مرضونو بلاګانو وخوړل. هغه صرف یو رب دی چې رحیم دی، رحمان دی، کریم دی او د هر څه نه بالا دی چې د هر مصیبت په وخت کې خلک یادوي او ستاینه یې کوي. هغه شپه د ډېر ستړیا په حالت کې وده شوم او بد خوبونه مې لیدل. نن حالانکه د جشن ورځ لمانځل کېدل او عامه چوټي وه او دا خاریه لکه د نور کله په شنبیا خوشي او مړه وه. پیلوکا زه هغه میدان ته بوتلم کوم ځای کې چې ماڼۍ وه، دا یوه لویه کلانما ماڼۍ وه او په ډېره ښکلې طریقې سره جوړه شوې وه. یو شانداره نمونه وه، بې مثاله نمونه وه. د ماڼۍ په وړاندې یو لوی میدان و چې په زرګاو او لکاو خلک پکې په اسانتیا راتلل. مونږ د دې میدان منځنۍ حصه د ځان دپاره خوښه کړه. هلته ودرېدو، اندازه مو اخیسته، خلک ورو جمع کېدل زموږ نه رستو او په منظم صفونو کې ودرېدل. ما د هغوی په مخونو نظر واچو چې کوم خلک را جمع کېدل او اندازه مې واغسته د خلکو د مخونو. یو عجیبه حیرانتیا راته ښکارېده. داسې خلک پکې هم و چې د هغوی مخونه چېرته د نور ګرمۍ نه ووهلې، نري نري وجودونه یې لرله. ټولو یو بل ته په موسکا د جشن مبارکیانې ورکولې. باوجود د دې چې په نورو ورځو به د دوی د ټولو خلکو په مخونه یو مسلسل خفګان خور و. د حلبه د خلکو د مخونو ښایست بېشکه چې ډېر زیات و، خو دلته د خلکو سره د سمون معامله هم بالکل حیران کن وه. دغه خلکو سره چې د سمون کومه معامله وه دلته او ډېر عجیبه هم وه. که یو طرف ته د دوی په سترګو کې د قناعت او صبر زیلې خورې شوې وي او ښکاره خلکو ته ښکارېدې، نو بل طرف ته یې د نظرونو نه یوه بې رحمه بې حسي هم څڅېدله. د بیګل د اواز سره د جشن دستوره شروع شوه او د میدان په بل لرې سر ماڼۍ ته مخامخ د ځوانو جنکو چې ایله د پیغلتوب بام ته رسېدلې وې
په لاسونو کې د ګلونو غونچې نیولې وې او راښکاره شوې. دوی په څلورو کتارونو کې منظم طریقې سره د ماڼۍ د لوی ور په لور روانې شوې. هلته په رسېدو په 2 صفونو کې په ترتیب ودرېدې. قدرمنو بالکل دغه د ابن پتومه د سفرنامې 9مه برخه ما تاسو ته وړاندې کړه دغه ناول، او تاسو وکتل چې په دې د حلبه وطن نه د امان وطن ته راغی. هلته ورته نوې څه په مخه راغله چې دلته ټول خلک یو شان دي، که دلته یو باچا دی او که دلته یو جاروکښ دی، د دواړو حیثیت یو شان دی. بله دا ده چې دلته د خلکو د ځمکې عبادت کوو، د هغې ځمکې ته به یې رب وایو. بله دا ده چې د بوډاګانو دپاره خپل ځای او هر چا ته به چې دی نو او ماشومان په خپلو پارکونو کې یو د انصاف نظام یې هم ولیده. مختلف خبرې تاسو واورېدې. نو دا به اوس موږ ته پته لګي چې په راتلونکي کې به څه کېږي. دی به په دې وطن کې څه کېږي، دی به پاتې کېږي او که دی به د دې نه وړاندې ځي. زه نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې ما سره وخت ډېر کم دی. د یو 2-3 ملګرو سره خبرې کول غواړم. 5254-143. زه ګورم چې دا وخت څو ملګرو سره زه خبرې کولی شم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شهید الرخی جوړې برابرې. شکر الحمدلله. څو خبرې کوي؟ فاروق شاه خبرې کوم د جمرود نه. سرجي زمونږ یو دغه خبره ده چې بالکل په ستاسو باندې فیشن دغه خراب شو که نه. دا ناول بیخي زمونږ نه دغه پاتې شو. ښه تاسو ونه لیدی شو؟ نه بالکل هم نه. ښه نو پته نه لګي چې څه وجه به چې ته سیګنل مسله به به هر حال په فیسبوک باندې شته دی. دا که ته په فیسبوک باندې دی که ته سنو پښتونخوا نو هلته به چې دی نو ته وګورې. اوس خو خیر لاړ درنه که نه، خو په هغې باندې پروت دی نو هغې نه کتی شي انشاءالله. سرجي خبره خو داسې ده چې موږ خو د غږ موبایل چې کوم دی د هغه نه موږ دا محرومه یو که نه. صحیح ټیک ته زه کوشش کوم چې تاسو خبره مخ په وړاندې به بوځم چې څه مسله ده، ولې تاسو پروګرام ونلرېده. ښه زه مننه مهرباني. بل ملګري ګورم. دا ملګري خو چې موږ پروګرام ونلرېده ټیشن راته بند شو. بل ملګري ګورم چې زموږ سره څوک ملګري دی. 5254-143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبر کوي؟ جی شهید صاحب خبر کوي. جی بالکل. شهید صاحب کو ناول منګوانه او ریټیشن خراب شو الله چې بالکل نه دی اورېدلی. دا څه وایي؟ تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ؟ لنډي سرک نه والله بس بالکل مې وانه اورېده. 2-3 خبرې دې وکړلې نامه برخه کې او بس سټیشن خراب شو سره مې اورېدلی. دا الله رضا دپاره بیا د خیره بل هفته کې بیا وي. ټیک ده انشاءالله. زه کوشش کوم. ښه ټیک ته زه ګورم انشاءالله. زه بل ملګري ګورم. ښه بل ملګري ګورم. 5254. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څو خبرې کوئ؟ بارک الله خبره کوم چې نه تاسو आवाज جی وختي کټ شو. ښه جی ناول تاسو ونه لرئ، د مطلب دا دی نه جی فریکوئنسي کې مسله رااله په مینس کې کټ شو. صحیح ده. دا ملګري مسلسل راځي. ټیک زه ګورم چې څومره ملګري بیا ګورو. ښه انشاءالله. بل ملګري ګورم. 5254-143 چې زموږ سره څوک ملګري دی. السلام علیکم. بهرحال د سره شور دی. بل ملګري ګورم. 5254-143 زر څو ملګري والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړ؟ شکر الحمدلله. څو خبرې کوي؟ جی شیرازه صاحب کوم څه به څنګه ناول کوم ونه یو چینل پیرالو. خپل چینل پر راغی. ټیک شو زه ګورم ملګرو سره خبرې کوم. زه مننه مهرباني. بل ملګري ګورم. السلام علیکم. 5254-143 زموږ سره چې کوم ملګري زموږ سره خبرې کول غواړي هغوی پته نه لګي چې موږ سره ولې ښه جي وخت هم زموږ سره چې نو به هر حال واپاره سره نه کې ډېر تیزو سره روان دي او ملګري ګیلمن هم دي. خو زه به دا وکړم انشاءالله څه لاره به راوباسو انشاءالله د دې دپاره. زه خبره کوم چې ولې څه مسله راغله، خو زه اجازت باخلم ځکه چې ما سره وخت نشته. تر دې وخته پورې زموږ د پروګرام وختو بل پروګرام پورې ما اجازت راکړي هر چېرته چې شپه مو په خیر، خواږه خوبونه مو په برخه، سباونه مو روښانه ښاده باد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.